حججه ووازن بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن معاوية رضي الله عنه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهي محترم مسلمانانو، 13 जुमा अस्तासु वड़ांदी दत्ते په حواله سره سو مختصر معروضات گزارشات تاسو وړاندې عرض کړیو. دې جمعه کې هم په هغه موضوع بعضې څو ضروري او اهم خبرې چې هغه پاتې شوې وي هغه ذکر کوم ان شاء الله العزیز. محترمو، 13 جمعه کې دوه الفاظ راغلي، یو د حدیثو او بل د فقه. دریم نمبر یو لفظ ورسره د سنت راځي. عموماً په خپل اصطلاح کې وایو حدیث او سنت، فقه او سنت. محترمو، دلته یو خبر په ذهن کې ساتئ، یو حدیث دی یو سنت دی. حدیث موږ وایو قول او فعل او تقریر د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خبره فرمایلې وي، ارشاد یې فرمایلی وي، یا یو کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی وي، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته یو صحابي یو کار کړی دی یا یو خبره کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې باندې خاموش شوی دی، تقریر ویلی کېږي، دې ته محترمو حدیث ویلی کېږي. بیا د حدیث په حوالې سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول فعل تقریر ته هم حدیث وایي، د صحابي قول فعل تقریر ته هم حدیث وایي، او د تابعی قول فعل تقریر ته هم حدیث ویلی شي. دویم نمبر محترمو، د حدیث معنی سنت دی. ډېر ملګري زموږ په دې غلط فهمۍ کې وي، د انکار حدیث طرف ته پکې باندې لاړ او هغه ځان ته مولایان وایي، هغوی هم دغسې قسمت اعتراضات او اشکالات راواخلي او بیا د انکار حدیث دپاره لارو کولاو کې جوړه کړي. 13 جمعه ما ستاسو وړاندې د یو منکر حدیث اشارتاً یاد کړی و، منیر شاکر په نوم. مخکې موږ چې کله هغوی ته د بحث و مباحثې دعوت ورکړو، ما ورته ویله په میډیا باندې د دې خبرو څه فایده نشته دی، راځه مخامخ به کېنو، خپلو کې به دې باندې خبره وکړو. نو دی ما ته په یو کلیپ کې جواب کولو کوشش کوو. ما ته وایي ته چې دومره کلکې په بخاري شریف باندې چې دا بخاري دومره صحیح کتاب دی، نو په دې کې خو د رفع الیدینو حدیث هم شته دی، په دې کې خو پلانکي حدیث هم شته دی، پلانکي حدیث هم شته دی، ته ورباندې عمل ولې نه کوې؟ ته یې منې ولې ده؟ نو زموږ ډېر ملګري د دې خلک فهمۍ شکار. ګوره، یو دی یو څیز منل، بل دی په هغې باندې عمل کول، دا دوه جدا جدا خبرې دي. تاسو ګورئ انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات څومره ادیان او شریعتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې در شوي دي، موږ به د ټولو ایمان ساتو، موږ دا ټول حق ګڼو. لیکن د منلو او حق ګڼلو مطلب دا نه دی چې اوس به خامخا زه په دې باندې عمل کوم. که عمل کول د دې لپاره ضروري شي، ځکه دغه خلک دا تر هغه وخته پورې یو حق منل نه تسلیموي تر څو چې عمل ورباندې دی شي. دا د دې ولو باطل او غلط او فاسد سوچ او ځان وي. تاسو ګورئ د آدم علیه السلام شریعت زموږ په نسبت باندې حق دی، لیکن د هغه په شریعت کې د خور سره نکاح جایز و. د یوسف علیه السلام دین او شریعت مباح ګڼو، عمر باندې ایمان. خو د یوسف علیه السلام په شریعت کې غیر الله تسجیلي تعظیمي جایز ده.
اوس د دې د حق منلو یا د ایمان راوړو دا مطلب نه دی چې زه به خامخا په دې باندې عمل کوم که عمل ورباندې نه کړي د دې مطلب دا شو چې دا د حق نه منې حقیر ګڼي که د هغې معیار دا شي بیا به د دغه شریعتونو سره مونځ شي همداسې خبره ده بخاري شریف کې یو حدیث دی زه به ایمان لرم دا د الله د پیغمبر حدیث دی صحیح حدیث دی عمل ورباندې نه کوم ولې ورباندې نه کوم د هغې لپاره خپل وجوهات کېدی شي د دې وجه محترمو نن یو خبره په ذهن کې کېږدوئ مونږ محمدیان یو الحمدلله خو مونږ عمل محمدي طرف ته دعوت نه ورکوو مونږ عمل مسنون طرف ته به دعوت ورکوو تاسو ګورئ عمل محمدي څه ته ویلی کېږي عمل مسنون څه ته ویلی کېږي ګورئ مونږ وایو نبي علیه صلات وسلام یو کار کړی وي د دې لپاره 3 شرایط به مونږ ګورو که دا 3 شرایط پکې بیا هم تېر شو دا به سنت وي ورنه سنت نه ګرځېږي نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا همیشه تر وفات پورې کړی یعنی دوام او مواظبت به ورباندې کړی که همیشه تر وفات پورې نه کړی بلکې د مرګ نه مخکې پرېښی او دا په دې سره سنت نه ګرځېږي لکه تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس طرف ته مخ کړی دی مونځ یې کړی دی لیکن څوک هم دا سنت نه ګڼي ولې نبی علیہ السلام همیشه تر وفاته پورې نه دی کړی بلکې د مرګ نه مخکې دغه پرېښی دا په مونځ کې راپورېدی حدیثو کې شته دی د سجدو والا هم شته دی د رکوعاتو والا هم شته دی لیکن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه تر وفاته پورې نه دی کړی اخبار الفقهاء والمحدثین کی حدیث موجود دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کم چې در فلیدین و روایت نقل کوي راوی دی هغه صحابي په خپله فرمایي وایي موږ په مکه مکرمه کې وو نبي علیه صلات وسلام به فلیدین کې ورته تکبیر تحریمه کې د مونځ به شروع کړي په رکوعاتو کې به یې کول په سجدو کې به نبي علیه صلات وسلام کول بیا چې نبي علیه صلات وسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو صرف د تکبیر تحریمه د فلیدین پاتې شو باقي منسوخ وګرځېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریخي دی لہذا سنت نه دی دا د سنت ویل په اصطلاحي معنی سره هغه غلط بیان دی او غلط دی نو اول شرط دا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار کړی دا همیشه تر وفات پورې کړی که همیشه تر وفات پورې نه کړی دا سنت نه ګرځي او دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دا عمل با نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ضرورت د وجې نه کړی بلکې دا به په طور د عادت کړی یعنی د عادت په نبی علیہ السلام ضرورتا نه کړی عادتا به کړی که عادتا نه وي کړی دا سنت نشي ګرځېدلی لکه تاسو وګورئ بخاري شریف کې حدیث دی کان یصلی بنا علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار کې مونځ کړی بالا قائما نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاري شریف حدیث دی په ولاړه باندې واړه ګول کړي حالانکه ومن عائشہ رضی الله عنها فرمایي تاسو نه چې څوک ته وایي چې نبی اسلام په ولاړه باندې واړه ګول کړي په تاسو سره د متصدیق مه کوئ په دواړو حدیث کې هیڅ قسمه تضاد نشته دی د ام المؤمنین مطلب دا دی که تاسو ته یو څوک دا خبره وکړي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په طور د عادت واړه ګول په ولاړه کړي دا دروغ او کوم حدیث کې د انس رضی الله عنه د بخاري شریف کې راځي نبی علیه السلام په ولاړه واړه ګول کړي دا مطلب دا نه د ضرورت د وجې نه کړي ضرورت سره بعض وخت باندې مبارک کې تکلیف وکړي راسته نشو یا نور وجوهات راغلي پیزار کې مونږ ولې کړی ازې ګرمو بغیر پیزارو مسلې خبر ته نشو ټولې عربو خلک په تاسو کې دي نو دویم شرط چې د عمل د نبی علیه الصلوۃ والسلام کړی دا به عادتا کړی په تور ضرورت به نه کړی او رسول نشي ګرځي نمبر 3 نبی علیه الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دا به نبی علیہ السلام د امت لپاره کړی خصوصیت علیه الصلاۃ والسلام به نه وي که چېرته خصوصیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ده بیا صورت نشي ګرځېدلی لکه تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې په یک وخت 9 بیبیانې امت لپاره جایز نه دي خالصة لك من دون المؤمنین دا خصوصیت د علیه الصلاۃ والسلام او د عام مؤمنانو لپاره څه مونږ لپاره ضرور جایز دي غیر خو د امتیانو لپاره جایز نه دي نو دا 3 شرایط چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په یو عمل کې بیا موندې شي دا عمل د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنت ګرځېږي او نه د سنت نه ګرځېږي نو دا قسمه سوالات په بخاري شریف کې دا حدیث د په ولې عمل لګي زور باندې ایمان لرم زه هم ګڼم زه صحیح ګڼم خو عمل ور باندې نه کوم ځکه سنت نه دي دا
دا یو خبره. دویم نمبر زمون بعضې ما د فقه او د فقهاو په حوالې سره ډېرو ژبو کې تفصیلي خبره وکړې تاسو ته. ذهن کې د یو اشکال راځي دنیا کې مذاهب سره ورو. موږ د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب دې ته ترجیح ولې ورکړله؟ وجه څه ده؟ پکار د امام شافعي رحمه الله مذهب باندې عمل کړی وی، د امام مالک رحمه الله په مذهب عمل کړی وی، د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب عمل کړی وی، د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب موږ ولې خوښ کړو؟ په دې ولې ژوند تېرو؟ زموږ یو استاد و، کله چې به سبق شروع شو کتاب نو موږ طالبانو ته کتاب په اول کې اواز کړو یاره مصنف بسم الله ولې راوړه، الحمدلله ولې نه مخکې کوه. دې زموږ علما مدرسو کې په دې باندې یو وخت لګیا دلایل وایي. بیا ښه زموږ استاد هغه به وي بلکې اوس بیا الحمدلله راوړې بسم الله مې لوسته کړه، خو بیا به تا درته سوال کوو ورسته الحمدلله ولې مخکې بسم الله دې ولوسته او بس خیر وکړه الحمدلله یې مخکې بسم الله یې مخکې الحمدلله یې لوسته. نو که موږ د بل مذهب انتخاب کړی وو خو بیا به تا هم دغه تپوس کولې دا ټولو دې ولې ونه کړو د دې دې ولې وو نو داسې عبث سوه ده. او درېیم نمبر د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب ته موږ ترجیح د ډېرو وجوهاتو نه ورکړي. یوه وجه دا ده څلور امامان دي، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله. څلور امامان دي چې د هغوی مذاهبو تدوین شوی دی، د امت الله تعالی د څلورو مذاهبو امامانو باندې راجمع کړی دی. په دې کې یوه لویه وجه دا ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تابعی دی، د صحابه کرامو شاګرد دی، صحابه کرام یې خپله کتلي دي. باقي په درې د امام ابو حنیفه نه علاوه په دې درې امامانو کې یو امام متابع نشته دی. ما تاسو ته امام مالک مراتب مخکې کالګون جمعو کې بیان کړي وو، هغې ما په تفصیل سره بحث کړی چې د امام ابو حنیفه ملاقات د صحابه کرامو سره ثابت دی. بیا باقاعده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغه احادیث نقل کوي. نو په څلورو امامانو کې صرف دغه یو امام دی چې دا تابعي دی، دا د صحابه کرامو شاګرد دی، برای راست د صحابه کرامو نه استفاده کړې ده. د خیر القرون دوره دی غونته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترینه زمانه زما راغله معنی بیا د صحابه کرامو، بیا په هغې پسې د تابعینو. امام اعظم ابو حنیفه د خیر القرون زمانه بیا غونته ده. او د هغه زمانې څومره خیرونه دا که ته کله د موضوع مطالعه کې بیا ولې سمجھ ته راشي. یو بزرګ واقعه لیکلې ده، وایي څه وخت چې ما ته قدرت میلاو شو په زنا باندې زه الله تعالی هغې نه بچ کړم. 20 کاله بعد وایي زما زړه کې دا خبره تېره شوله چې چلو هغه وخت کې به دې هغه ګناه کړې وی بیا به دې توبه ویستې وی الله بخښونکی مهربان دی معاف کړی به وی. پر ما سره احساس پیدا شو. زه خپل پیر او مرشد ته ورغلم، ما ورته 20 کاله مخکې په دې ګناه باندې ما قدرت لرم ما نه وه کړې. 20 کاله بعد چې په هغه ګناه باندې زه قدرت نه لرم زما ذهن کې دا قسمه سوال راځي وسوسه راځي. وجه څه ده؟ ما ته هغه جواب راکړو چې 20 کاله مخکې زمانه نبي علیه الصلاة والسلام زمانې ته نږدې وه، هغه وخت کې دومره د ګناه ډول نه و. اوس ډول ټولو چې مونږ رسته کېږو د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه ګناهونه زیاتېږي، معاشره خرابېږي. تاسو به اورېدلي وي بعضې صحابه به دغه نقل دي، هغوی به د روح بوی به کته وو. بس مونږ تاسو یې نه ګورو، ولې مونږ عادت شو د دغه ګوره د ماحول سره. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دور د خیر القرون دور و. هغه صحابه او صحابه کرامو شاګرد او تابعي وو. یو وجه دا ده. او درېیمه وجه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تاسو ته وګورئ دا د ټولو امامانو استاد دی یا برای راست یا بالواسطه. امام مالک رحمه الله برای راست امام ابو حنیفه رحمه الله استفاده کړې د برای راست شاګرد. امام شافعي رحمه الله دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په واسطې سره شاګرد دی. امام شافعي شاګرد دی، امام ابو یوسف استاد دی، امام ابو یوسف شاګرد دی، امام ابو حنیفه استاد دی. د امام ابو یوسف په واسطې سره دی شاګرد شو. یا امام ابو حنیفه استاد دی، امام محمد شاګرد دی، امام شافعي شاګرد دی، امام محمد استاد دی، په یوې واسطې سره بیا دی شاګرد شو. څلورم امام محمد بن حنبل دی، دا په ټولو واسطو سره بیا شاګرد دی. دا د امام شافعي شاګرد دی،
امام شافعي شاګرد د امام ابو یوسف امام محمد دی، دواړه شاګردان د امام ابو حنیفه دي رحمه الله. یا بلای راست دی ټول شاګردان باندې شو. نو ګوره په څلور واړو کې امام ابو حنیفه استاد دی، د نور شاګردان دی په دې کې. او یقینا استاد ته چې کوم مرتبه او مقام الله رب ذوالجلال ورکړي، شاګرد هغه مرتبه ته رسېږي. دریم نمبر تاسو کوم وایي امام شافعي په لاره کې جوړ کړی دی، دا هغه شخصي او ذاتي بخاره. امام مالک اجتهاد کړی دی، تربیت د فقه کړی دی، دا هغه شخصي او ذاتي بخاره. امام احمد بن حنبل د فقه تشکیل کړی، تدوین کړی، دا هغه شخصي بخاره. لیکن د امام ابو حنیفه په لاره د فقه تدوین چې کړو، امام ابو حنیفه یوازې نه د څلوېښت مجتهدینو فقهاو بینچ جوړ کړو، په دې کې د لغت ماهرینو، په دې کې د تفسیر ماهرینو، په دې کې حدیثو حافظانو، په دې کې ډېر لوی خلک په دې کې ناسو. دوی اصول استنباط کړو، 70,000 یا 73,000 اصول او دفعات د قرآن سنت نه استخراج کړو، استنباط یې کړو. بیا د امام ابو حنیفه شاګردانو د 70 یا 73,000 دفعات او قوانین او اصولو نه 12,90,000 مسائل استنباط کړل. د امام ابو حنیفه مرافق د شورای د شخصي ذاتی نه ید الله علی الجماع، الله امدادی د جماعت سره. امام ابو حنیفه مرافق باره کې واقع من کړه، یو ځل راغی د شاګردانو تیاری کړو، د مناظرې تیاری کړو، علمي مناظره وکړه. ویلې د امام ابو حنیفه په دې مسله کې خطا شوی دی. شاګردان د امام ابو حنیفه رحمه الله چې راغی مجلس علمي ولګېدو، امام صاحب نه شاګردانو تپوس وکړو په دلایلو سره راغی. امام صاحب د دې مسلې حل څه دی؟ امام صاحب جواب ورکړو حل دا دی. هغوی بحث یې نظر چې تاسو خطا شوي یئ. امام ابو حنیفه دوی دلیل سره یو شروع شو، خپل دلیل یې ویل، بل ویل، خپل دلیل یې ټول ویل. امام ابو حنیفه شروع شو، د دې د دلایلو جوابات هم خپل دلیل یې ورته دیو تیر حضرت جی مون تسلیم شو، دا ستاسو مسله صحیح ده، زمونږ غلطه. امام صاحب ورته وفرمایل بل ستاسو مسله صحیح ده، زما غلطه. چې کوم جوابات یې دیو د دلایلو نه کړي وو، دا خپل دلایلو جوابات یې وکړه، او خپل کوم دلایل چې ذکر کړي وو هغې نه جوابات وو. شاګردان ورته امام صاحب استاد جي زمونږ مسله صحیح وګوره، تاسو په زور غلطه ده، نو زه ته یې کوم. امام صاحب ورته بیا شروع شو، بلکې یو کس راشي او وایي چې دا ستاسو مسله هم غلطه ده، زما هم غلطه ده، او د دې جواباتو نه دا جوابات وکړي، او زما د دې نه دا جوابات وکړي، یو دریم صورت دا بیان کړي، نو دلته دا خو نشي کېدلی. امام صاحب په هغې دلیل شروع کړي. دوی ورته ویل امام صاحب مونږ د یو دوه کې اخر مسله ده، مونږ ته صحیح مسله راوښیه. امام صاحب ورته وفرمایل صحیح مسله هغه ده چې ما کومه تاسو ته اول کې کړې وه، خو ما تاسو ته درښوده چې په دې مسله کې 3 صورتونه کېدی شي، او د هغې لپاره اجتهادي دلایل هم کېدی شي. ما دا 3 واړه صورتونه تاسو ته درښوده، او په هغې ستاسو ذهن معقول اول ورته صحیح مسله هغه ده چې کوم ما اول کړې وه، بې دلایل ذکر. نو دلته بحث وباسي کې دا مذهب شورایي مذهب دی، دا یو کس ټول نه دی. یو کس د خطا امکان کېدی شي، او چې کله شورا کېږي هلته د خطا احتمال به ډېر زیات کم شي. ستاسو ذهن کې یو ډېر خیال راځي چې یاره دا ډېره عجیبه خبره ده، دا فقه او سلوک مجتهدینو جوړه کړه. د امام ابو حنیفه ته نسبت ولې کېږي؟ موږ ولې وایو چې حنفي فقه؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین موږ ځان ته ولې وایو؟ نو د هغې جواب دا دی، دا شورا چې کومه جوړه شوې وه، د دې ټولو مشر نګران استاد د امام اعظم و. بحث به وشو، اخرنۍ فیصله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته کول. نو کوم اصول چې یقینا دا د امام حنیفه اصول دي، او دا شاګردان دا مجتهدین دا د امام ابو حنیفه مخلدینو په دې اصول دي. درېیمه وجه دا چې د امام ابو حنیفه فقه شورایي ده، د شخصي نه ده. د غلطۍ احتمال دلته ډېر زیات کم دی. دې وجې نه اوس چې عربو ته لاړ شئ، تاسو یې بهر ملکونو ته ډېر مسایل دغسې دي. شوافع حنابله په خپل مذهب فتوا نه ورکوي، د هغوی په مذهب کې هغه مسله یو شان وه. د امام حنیفه رحمه الله په مارکېټ کې، په دوکانونو کې، په عالمي مارکېټونو کې نن هغه ټول مجبور دي چې د امام حنیفه رحمه الله په مذهب باندې فتوا ورکړي. ځکه دلته
مال ډېر کم دی، ډېر زیات کم دی. او څلورم نمبر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ده زیری خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی. ګڼ حدیث کې ما تاسو ته مخکې ویلي وو لو کان الدین عند سوریا لذهب به رجل من فارس. نبی علیہ السلام فرمایلو که دا دین سوریا ستوري ته لاړ شي د پاریس نه یو کس به پسې راشي هلته به پسې وخېږي د هغه ځای کې نه به حاصل کې ښکته به یې راوړي. او په څلورو امامانو کې صرف دا یو امام دی چې مور پلار یې فارسي راغلی. دا د افغانستان د علاقې د تلې دلته واد شوي دا فارسي النسل و باقي درې امامان ټول عربي النسل. او پنځمه وجه دا ده د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه په دې کې دومره وسعت دی، دومره جزئیات دي په دې چې هغه په یو مذهب کې نشته. کله چې اسلامي حکومتونه پاتې شوي دي په هر اسلامي حکومتونو کې په عدالتونو کې د امام اعظم ابو حنیفه فقه پرته په دې فیصلې شوي. ځکه دې ته الله جامعیت ورکوي. تاسو که لیبیا ته لاړ شئ د امام مالک مذهب دی هلته، لیکن نوی فیصله دا ده چې کوم ځای کې زموږ مذهب زموږ رهنمایي نه کوي، جزئیات نه میلاوي، بیا به فقه حنفي ته موضوع کوي. حنابله دي په سعودي عرب کې، شافعي دي په مصر کې. دا ټوله فیصله دا ده چې کوم ځای کې زموږ فقه زموږ رهنمایي نه کوي، موږ به امام حنیفه رحمه الله نو دا فقه دې ته الله رب الجلال یو ډېر لوی مقبولیت ورکړی. امام شاه ولی الله رحمه الله ډېر لوی سړی تېر شوی دی. یو ځای کې خپل کشف ذکر کوي، بعضې ځایونو کې خپل کشف خپل خوبونه د ذکر کړي. ډېر عجیبه دي. ولی شاه ولی الله ډېر لوی سړی و، وایي ډېر لوی محدث او عالم تېر شوی دی. وایي زه چې هندوستان ته راغلم دی خو بهر پاتې شوی و، نو بهر سره اثرات ته قبول کړي او زموږ دا علاقې چې وي دا دغه سری د مجاهدینو د جهاد مسکن پاتې شوی دی. جهاد په دغه څو سلو کې همیشه په دې ځمکو شوی، که د برطانیې سره شوی په دغه ځمکه شوی و، که د امریکې او د روس سره شوی په دغه ځمکه شوی. دا د جهاد او د مجاهدینو مسکن و. او د جهاد چې د کفر خلاف په دې څو زرو کالو کې کړی دی احنافو کړی دی. دې وجې نه الله ته منظور نه و چې دلته بل فقه راشي، بل فقه مقلدین دې راشي. شاه صاحب وایي زما خپل ذهن دا و چې ما ته د چا د تقلید ضرورت نشته، زه نه مجتهد یم. اگر چې شاه صاحب ډېر لوی سړی و، بیا مجتهد نه و. د شاه صاحب نه ډېر لوی خلک تېر شوي دي، د اجتهاد دعوې کړي وو، بیا په خپله اجتهاد دعوې باندې مجبور شو، واپس یې واخیسته. هغه دا خبره چې په دې وخت کې د اردو رساله ګوري، هغه وایي زه مجتهد یم او کیسه ډېره خطرناکه ده، ګوري الله تعالی دې رحم وکړي. شاه صاحب وایي زه خوب ګورم نبي علیه الصلاة والسلام دغسې ناست دی، دا سینې مبارکې نه ګڼ نهرونه جاري دي، بیا دا نور وچ شوي دي او دا څلور تازه دي. پر یو باندې بورډ لګېدلی دی نهر ابو حنیفه، پر یو بل بورډ لګېدلی دی نهر شافعي، پر بل بورډ لګېدلی دی نهر ابو مالک، پر یو بل لګېدلی نهر احمد بن حنبل. بیا دا نور ټول وچ شوي دي، د څلور تازه دي بورډونه پرې لګېدلي. بیا دا نهر ابو حنیفه ډېر زیات اوبه دي، پکې د سمندر دی، او دا نور نهرونه دا کمزوري دي، دا دې په مقابله کې. بیا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښود کې اشاره کوي، ما ته نهر ابو حنیفه طرف ته اشاره کوي چې ته په دې پسې روان شې. بیا زه چې بیدار شو، شاه صاحب رحمه الله ولې خوب شرعي حجت نه دی، لیکن چا چې خوب وکتو مبشرات دې زیاتې دي، لیکن چا چې خوب وکتو که هغه خوب د قرآن او سنت خلاف نه وي، ده لپاره حجت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر مبارک کی شیطان نشرت له کہ من رآنی بالمنام فسيراني باليقظة وإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني بالمنام فقد رآني. چاچ سب خوب کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان تھے اور قدم زمان بچے کہ شیطان نشرت له. شاہ سے کوئی تعبیر بنا رہا ہوں گورا صحابوں په زمانه کې مجتهدین ډیرو، ډېر تابعین او تبع تابعین، لیکن دې امت کې تدوین صرف د څلورو مذاهبو شوی دی. هغه وایي شوي دي د هغوی د مرګ سره د مذهبونه ختم شوي دي، دې څلورو ته الله مقبولیت ورکړو. او دویم دا نور نهرونه کمزوري وو، ځکه د دې مقلدین دنیا کې کم دي، په ټولو کې زیات مقلدین د امام حنیفه رحمه الله مذهب دي. ما یې تعبیر واغستو چې ماته د الله پیغمبر فرمایي چې د هندوستان د بر صغیر په دغه ځمکه
تر بل مذہب بنیاد مکے دا پخلقو کی دا تفریق جوڑو ذریعہ مگر جائے گا پخلقو کی دا انتشار جوڑو ذریعہ مگر جائے گا دا امام اعظم ابو حنیفہ بلا مذہب چدا سنت تدیر نزدے دے دا چر سنت و موافق دے دا چر خطا احتمال بگڑے کم دے تب دے باندے عملو کے بل طرف تمس دیو جن محترمو من دا امام اعظم ابو حنیفہ بلا دا مذہب تعین ہو کر زمان دیر بل گری دخل کو دا اعتراضاتوں نے متاثر ہے یاد ساتھی دنیا کی دا چادے اعتراضاتوں نے متاثر کی عقلی اعتراضات دا جو سور مضبوط شکل ہے دے جوابات خواہ مخفیدہ کی دنیا کی دروازہ بلرزی عقلیات نشتر ہے دانیر دور نہیں جوابات مم ندیو تا پوس وی دا سرور والا مذاہب دی سرور والا حق دی موت بالکل سرور والا حق ویرج سرور والا حق دی فسلور وارو کی دا حلال و حرام اختلاف دے بے حق سکتا شو نمو مرتوائی دا شریعتون عبول حق دی حلال و حرام اختلاف بارتا مشتریتا بیان پول حق گرے دا حلال و حرام دا وجنا کتا ادیان و تا غلط نیرے بے دا مذاہب و تا بنے غلط ہوئے اور دیم نبیاو علتا ہوئی دا ناسخ منسوخ پرک دے کے نمو مرتوائی دا راجع مرجوع پرک سریعو راجع دے بل مرجوع دے کے بیاوی جو نا وقال تاخد الزمانون فرقو يوم بيوم زمانك وبرضو بدا زمانك نموما قالت الزمانين فرقو دلتدالا ايه فرق دے پکما لکی جانو مذہب دے بنی کی دان اشترے پکم کی جدار ہے بنی کی آدھر اشترے بیوی خدا سلور وارا حق دی تاسو چی بیو باندی عمل کوئی دے مطلب دارے چی دری سے دین سانا پادی شو نموما ہے نا تاسو بولی تو قرآن مجید وہ مشہور تیراتو وقلتنا القرآن وستون وتريتيري كتاب كما طريقة القرآن وستون القرآن نظر بولتو بلد تنسيب باجتهادي مسائل لكي بدين وبشريط باندي عمل کرو دا سرور تريتيري سرور مسائل چاچا پا کم یو باندي عمل کو پا پورو دین و شريط باندي عمل کوش بیا ویا ویداری رجی بخبر دا تاسو حق سلور والا گرنے و عمل پا سلور والا نکوئی اما مخیر تو ابتداء کی ویلا چھ منو سلور والا عمل صرف بخبر باندی کیو دیماؤ منفر مذہب زکا دا حق منو مطلب دا عمل جزو بطولو باندی عمل کو کردی دا مطلب راشا آدم علیہ السلام شریف تم حق گرنے میرے خور سر نکاح جائز ہوا ہے دا یوسف علیہ السلام شریف تم حق گرنے میرے خور پیو غیر اللہ کو سجدی تعظیمی جائز ہوا ہے زمون بشرت کی حرام اگا ماتا یہ وہی صحابو مذہب صحابو مذہبو موتے مگریا مذہب لاری دویدش دا کوئی بغارہ باندی سو کسی کی دا لاری ضرورت آگین دا نبی سمندر بغارہ دی سو کسی کی اوی تا لاری ضرورت نبی دا لاری ضرورت پڑا چاہتے ہیں سوک دا سیر و سمندر و کوئی دا لری اسی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو اوی دا مذہب ضرورت نا دا مذہب ضرورت موتا تا بیرشوی رسک موتا دا سمندر و کوئی دا لری اور بیراشا صحابو زمان کی در تک مخبر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستا مکہ مکرمہ کی در ابن عباس رضی اللہ عنہ مذہب چلے دو یا بجون کی مدینہ منوری کی در زید رضی اللہ عنہ چلے دو پا کوفہ کی در حماد مذہب چلے دو امام صلی اللہ علیہ وسلم نا پا اغا زمانہ کی یمن کی در معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مذہب دغه سي پورا دنیا کې وګورم چرته او د سي علاقه پر مسلمانانو بیان مزي چاوي دی چاته غلي دا د دیو په پزول اشکالات په پزول محترم دین او مذهب د چا په اشکالات او اعتراضات مو برېږي ورې دا مذاهب چې دي کړه دا نن سبا نه ایجاد شي دا زمانه نه سوز سر کله مسلمانان په متفق راوړل باقی مفسرین دی باقی محدثین دی باقی مجاہدین دی باقی تبلیغیان دی باقی غازیان دی باقی صحابہ کرام دی باقی ہر طبقے والا خلق تیر شوی لوی عالمان محدثین ہر طبقہ باقی تیر شوی زمان استاد ټول دنیا دا مسلم ولایت چې جمع کې کرام دا هغه زمانه دی یو مولا سره په تل کې چړې والله کړه ټول ورته ورسي هغه وی ټیک دی دا سو کال مسلمانانو باندې راوځي دی وی ټیک دی بس دې زمانہ کې رسول پیدا شو اگر امام محمد رسول کی سبقونه نه وي د بس ګپ شپ نه غوړې ګپ ته کړی